بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د اول باب د سلورم حکایت دویم ایسا شروع کو. منګه سلورم نمبر حکایت چې دا نیم ویلو او باقی پاتیو دیزی پورم ویلو. ابر اگر آب زندگی بارد هرگز از شاخ بید بر نخوری، با فرومای روزگار مبر کز نئی بوریا شکر نخوری. وزیر این سخن بشنید، طوعا و کرها بپسندید و بر حسن رای ملک آفرین خواند و گفت آنچه خداوند دام ملکه فرمود عین صواب است و مسئله بی جواب. اگر در صحبت آن بدان تربیت یافته و طینت ایشان گرفته یکی از ایشان شده، اما بنده امیدوار است که به صحبت صالحان تربیت پذیرد و خوی خیرتمندان گیرد که هنوز طفل است و سیرت بغی و عناد آن قوم در نهاد او متمکن نشده و در حدیث است کل مولود یولد على فطرة الاسلام فابواه یحودانه او یمجسانه او ینصرانه. دیزی پورې منګه ویلو تیر درس کې چې کله چې قیدیان هغه ډاکوان د وجلو حکم وکړو، یو ځوانو پکې وزیر د هغه شفاعت وکړو، پادشاهي مخالفت وکړو. وزیر ویل دا ځوان پکې پرېږده، د ځوانۍ نه میوه نه ده خوړلې. او پادشاه ویل نه، مار وجل او بچې پرېښودل او یا مثلا نور وجل او سکروټه پرېښودل، دا عقلمندو کار نه دی. او باران کار څومره نافي خو لیکن د خرولې د څانګې نه میوه نشي خوړی. به هر حال وزیر این سخن بشنید که بشنید وی او که بشنید، شنیدن یا شنیدن اوریدلو ته وی. وزیر دا خبره واورېده، طوعا و کرها بپسندید. طوعا او وکرها یعنی طوعا هو لکه د اطاعت سره او یا کرهن په زور یا په نارضایت سره. که د زړه باندې خمونه لري خو د پادشاه مخالفت خو نه شو کول، دغه د خبرې اطاعت فکارو. و کرهن او زړه نه و، د ویل چې بس دا مفکول پکار دی، د دغه هلک په مرګ باندې زړه نه و. خو وزیر طوعا و کرهن د پادشاه دا خبره خوښه کړه و بر حسن رای ملک آفرین خوان او په ښه رای د پادشاهي آفرین وی و گفت او ویلې آنچه خداوند دام ملکه فرمود عین صواب است. هغه چې پادشاه سلامت همیشه دی ملک حکومت ده او فرمایله عین صواب، یعنی حقیقت خبره ده، سمه خبره ده و مسئله بی جواب. او د دې مسئله د چې سوي د دې جواب نشته. خو لیکن خبره ده لیکن اگر در صحبت آن بدان تربیت یافته، که په صحبت او مجلس دغه غلو کې د تربیت او پرورش مونده وي و طینت ایشان گرفته او د دیو طبیعت او خوی اغشته وي نیولې وي، یکی از ایشان شده، یو د دې ډاکوانو نه بده شوی وي. اما بنده امیدوار دی، یعنی زه دا امید کوم، وزیر وی که به صحبت صالحان تربیت پذیرت، چې دا لږ به په صحبت په مجلس دا صالحانو کې پرورش عمومي و خوی خیرتمندان گیره ده او د عقلمندو خوی به واخلی که هنوز طفل است، دا خو لا ماشوم دی اوسه پورې. و سیرت بغی و عناد آن قوم در نهاد او متمکن نشده، او خوی دا بغی بغاوت او د عناد د دغه قوم په ذات او طبیعت د ده کې متمکن شوی لا نه دی، ځای نه دی نیولی، قایم شوی ثابت شوی نه دی د هغوی د خوی و بغاوت و عناد. و در حدیث است او په حدیث شریف کې دی چې کل مولود، هر مولود چې پیدا کیږي، هر هغه ماشوم چې اول زیږیږي پیدا کیږي، یولدو د تولد مومي پیدا کیږي علی فطرت الاسلام، په خلقت و طبیعت و فطرت د اسلام او دین سره. په ابواه پس د مور و پلار، ابوین د یحودانه یهودي کېدل او
یو مجسانی مجوس تی جوړ کی، آتش پرست تی جوړ کی، او یو نصرانی یا نصرانی کی. دا خو دوی د لاسه، دا خو په فطرت سلیمه باندې پیدا کی. پسر نوح بابدان بینشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کاف روز چند، پی نیکان گرفت مردم شد. د نوح علیہ السلام زوی د بدانو سره کېناستو، دغه لوپرانو سره د هغوی خوی واغېسته، نو خاندان نبوتش گم شد، د نبوت خاندان ختم شو. ولې چې هغه کې د پیغمبرۍ صلاحیت نو مثال، او هغوی سره دغه شو، او سآوی الی الجبل نو غرق شو. او دلته کې بعضو نسخو کې دام راغلی دی، د پسر نوح په ځای دا راغلی بابدان یار گش همسری لوط، خاندان نبوتش گم شد. صرف د اول مصره کې فرق دی، په بعضې ګلستانونو کې دا لیکلی دی پسر نوح په ځای بابدان یار گش همسری لوط. د بدانو شریرانو سره ملګری شوه د لوط علیه السلام بی بی، نو خاندان نبوتش گم شدو. نو چا دا روسته دی همسری لوط. او قوم لوط کې دغه لواطت رواج او پارسیا کې دیته سوی هم جنس گرایان، لواطت کوونکو ته هم جنس گرایان وي. دا لغت ذهن کې کېنوي. او هم جنس گرایی یعنی خپل هم جنس ته گرایش او میلان کولو، د سړی سړی ته، د هلک هلک ته، دیته هم جنس گرایی وي لواطت ته. فارسی کې د دا ذهن کې کېنوي. او سگ اصحاب کاف روز چند، پی نیکان گرفتو مردم شدو. دا اصحاب کاف سپیچو سو ورځې پی نیکان گرفت، د نیکانو په قدم باندې لاړو و مردم شدو، او مردم شدو. مردم په معنا د آدم یا انسان، دا اکثر په صورت د جمع کې استعمالیږي مردومه، خو اصل د دې مرد جمع چې ده دا مردومان، اصل جمع دغه ده، خو دا عوامو کې مشهور ده په نوم د مردوم. دلته د شعر مقصد دا دی چې اصحاب کاف چې هغه قرآن شریف کې سورت کاف کې واقع ذکر شوی دا چې دغه ظالم پادشاه نه دی یو غار ته پناه ور وړی و، دوی سره یو سپیم تلی و. نو د سعدي بابا دغه قصې ته اشاره کوي چې یاره دا اصحاب کافو سپی چې دی دا څو ورځې نیکانو پسې لاړو انسان شو. دلته د مردوم نه مراده دا خبره نوٹ کې چې یعنی مطلب دا دی چې محبوب شو، عزتمن شو، خلکو ته ګران شو. هغه په کوم اعتبار سره مردوم شو؟ دا نه چې دی انسان شو، مطلب یې دا دی چې د یو داسې دغه پیدا کړ لکه قرآن شریف کې د صفت شو وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید. الله تعالی په خاص طریقې سره د تذکره وشو. یو بل ځای وایي چې سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه، څوک وایي چې پنځه دي کسان دي سابقه، سادسهم كلبهم، شپږم د دوی سپی د دوی دي، رجمن بالغیب. ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي عالم بعدتهم. بهر حال دلته ګوره د دې د اصحاب کافو په شمیره کې د سپیم ذکر کیږي. څوک وایي چې یاره درې دی او څلورم یې سپی دی، او څوک وایي چې پنځه دی او شپږم. بهر حال د ذکر وشو. نو دا سعدي بابا وایي چې ګوره د ده یو عزت او یو مقام شو. مردوم په معنا ده انسان یا د مرد راځي، او مردومان جمع ده. او بل خبره دا نوٹ کې لکه دې آیات کې دې سره د کار نشته دی چې دا سپی د اصحاب کافو دی به انسانی شکل کې جنت ته ځي، خامخا به دلته مردوم لیکلی دی. نه، دې سره دې تعلق نشته، دغه جدا باب دی چې دغه سپی مثال علما لیکي چې دا به هم جنت ته ځي. خو دلته د
شارحین عجیبه دغه کړی دی. الان کې دې سره څه ما یو دوه ګلستانه چې وکتل نو یو کوم دا وایي چې یاره د دې مردوم په اعتبار سره به اعتبار ما سیئول الیس که روز قیامت انسگ بقالب بلغم باغور در آید. دغه جدا باس دی چې آیا دا سپې په د خپل شکل کې جو که انسان د سادي دې سره کار نشه. سادي صاحب دلته صرف دا وایو چې د نیکانو نقش قدمونی او داغو د صحبت د نتیجې نه د معزز او محبوب او محترم شو. بل خبره مردوم چې دا په معنا د مردومک راځي بعضی ځینو کې، نو مردومک د سترګو تور ته وای. نو معنی دا ده چې د نیکانو قدم ونیولو هغه پسې لاړو نو مردوم شو، یعنی د خلکو د سترګو تور شو، مردومک شو. دا فرهنګ امید هم لیکلی دي چې مردومک د مردومه د مردومک په معنا هم راځي. څه مطلب شو؟ خلکو ته ګرانو محبوب شو. نو دام لکه مردیت بیا ازمای وانګ هیزن کن او مغه چې دې کوم خلک لګ دغه شوی دي. حالان کې د دې ذرا سی بات تی اندیشہ عجم نے اسے بڑا دیا ہے فقط طول داستا کے لیے. دا مختصر خبره ده، دی کې اسم نشته. د دینه دا صحبت صالحین او اهمیت مراد دی چې د مردوم تشریح ما تاسو ته وکا. مطلب د دلته محبوب دی، یعنی د انسانانو په شان اهمیت پیدا ک. تا لسوک دعوت در کی چالکا سلور 15 کسانو لته چاله دعوت ورکې او هغه وس سپیم راشي. ته دا نه چې لکه څو کسان مېلمه دي سلور د سپي تذکره پکې کېم نه پکې نیسه به چا سپی راغی الکه ستاسو مېلمانه دي سلور یا 15 شپه. خو قرآن دله دومره اهمیت ورکو چې د باقاعده دو ځای کې ذکر وکړو. یو ځای وقلبهم باستن ذراعیه بالوسید. څومره عزت ورک الله تعالی چې په قرآن کې ذکر کړ داغه نومي واغشته. نو دا مردوم نه مراد څه شو؟ د معزز شو، د خلکو د سترګو تور شو، مردومه کې چشم شو. ها همدغه سه بل ځای سادی بابا وای چې جامعه کعبه را کې می بوسن اون اسکر می پیله نامی شد با عزیزی بنشست روز چند لاجرم هم چو گرامی شد. وای دا د خانه کعبه ته چې کومه پردې زوړندې دي او خلک خولای. سادی صاحب د خپل وخت اثرات چې شمدید وای دا د دې وجه نه دی چې دا دغه کپړه قیمتي ده او کیر می پیله دا ورېخمو چینجی داغه د خولې وتی دا دغه معزز دی د عزت دی. وای دا د عزتمن سره سورز صحبت اختیار ک. د خانه کعبه دیوال خلکو ته معزز دی، نو چې دا پرده ورته زوړند ده نو خلک د دې پرده احترام په څه وجه کوي؟ کدا پرده بل ځای کې د سو کې نخ کولې او نه لاسور وړي. خانه کعبه د صحبت په وجه چې هغه ته زوړند ده لا جرم هم چو ګرامی شد. نو خامخا د خانه کعبه په شان دا پرده چې زوړند ده د په شان عزتمند شو. نو دا شعرم دغه څه دی. دلته مقصد څه دی؟ پای نیکان گرفت مردم شد یعنی محبوب شد. دیدم بسی کی آب سر چشمه خورد چون بیشتر آمد شتر و بار برد ببرد. او دلته دا تفسیر معرف القرآن هم دیزی کی لکی چیرا نیک صحبت کے برکات کہ اس نے خود کا بھی اعزاز بڑھا دیا. او دلته بیا مفتی اعظم سے لیکي چې د ابن عطیه رحمت الله علیه په حواله فرمایي چې زما والد ماجد ویلې چې ما د ابوالفضل جوهری یو واز په 469 هجری کې په جامع مصر کې واورېده چې هغه په منبر باندې دا ویلې کم سړی چې د نیکو خلکو سره محبت کوي داغه د نیکه حصہ به هم دته ملاویږي. وګوره اصحاب کاف سپی چې دغه خلکو سره محبت کو اصحاب کاف سره وغوی سره په لار روان شو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا. دغه سپی ذکر یو کو لکه دای یو قسم عزت شو. قرطبی نے اپنی تفسیر میں ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ کی روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ایک کتا صلحاء اور اولیاء کی صحبت سے یہ مقام پا سکتا ہے تو آپ قیاس کر لے کہ مومنین موحدین جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت رکھ کے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. معرف القرآن جلد 5 صفحہ 556. دیدم بسے کی آب سر چشمه خورد چون بیشتر آمد شتر و بار
برد یا ببرد، خدا سر چشمه به نه وایي، سرچشمه به وایي. دیدم بسې کې آب بیله به کسره ورکې آب سرچشمه خورد. بعضې خلک د دې تلفظ داسې کوي چې آب سر چشمه خورد، دا غلط دی. دیدم بسې کې آب سرچشمه خورد، سرچشمه سرچینه چې کوم ځای نه د اوبو دغه روځي. کله چې دا ډېر راغی نو اوښه او بارې دواړه یوړه. کله چې دا زیات شو او دلته کې په بعضو نسخو کې دام راغلی چې دې پسې چې پای نیکان گرفت و مردم شد. این بگفت دای اوی و طایفه از ندمای ملک با او به شفاعت یار شدن. یو ډله دا ندیمانو د پادشاه نه د سره د وزیر سره په شفاعت کې مرګري شو. ملک از سر خونی و درگذشت. پادشاه د خون نه تیر شو، معاف که. وزیر ویل دا مو وجنه، بس ویزه معاف میکه و گو بخشیدم اگر چې مصلحت ندیدم. دا مې معاف که او مې بخلو اگر که مصلحت مې ونه لیده. نو دلته ورپسې په بله نسخه د ګلستان کې بیا دا شعر لیکلی، دانی که چی گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. وی دانې ته پوهېږي چې څه ویلې زال د رستم پهلوان سره، ګرد پهلوان ته وی، زال چې د رستم پلار دی. وی تا ته پته لګي چې څه ویلې رستم ګرد ته خپل پلار څه ووی، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. دشمن منګه حقیر او کمزوري نشو شمارلی. دا خو تا ته اوس دغه ښکاري، بیا هم د دیو پلرونه چې موږ مړه که دا یو قسم دشمن شو، ته به سپک نه ګورئ، دا نقصان هم کولی شي. نو یو دیدم ومولیده چې ډېر اوبه دا وړي چینې کله چې دا ډېرې شوې اوښه د بار سره یوړو. پل جمله پسر را بناز و نعمت برآوردن و استاد ادیب را به تربیتی و نصب کردن. دای په ناز و نعمت باندې راوستلو، وزیر ته حواله که. وزیر خپل کور ته بوتلو او د یو استاد او ادیب د ادب دپاره به تربیتی و نصب کردن، د پرورش دپاره مقرر که. تا حسن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش درآموختن. او چې خبرې به څنګه او د خلکو جواب به څنګه ورکې او آداب د خدمت د پادشاهانو یې دی دته ورزده کړه. و در نظر همگنان پسند آمد. په نظر د ټولو کې یعنی همگی مردمو د ټولو خلکو په نظر کې دا پسندیده شو د هلکه، یعنی خوښ راغی، خوښ شو د خلکو. باری وزیر از شمایلی او در حضرت سلطان شمعی میگفت. باری یو پیرا یک بار وزیر د شمائل یعنی د اخلاق و عادت د خوبیانو خصلتونو در حضرت سلطان په حضور د پادشاه کې شمعی میگفت. کم یو قدر یو حصه د دې ذکر کولو د خویونو کې تربیت عاقلان درو اثر کرده است چې تربیت د هوښیارانو په ده کې اثر کړی دی. و جهل قدیم از جبلتی او بدر برده او هغه پخوانی جهالت د ذات او طبیعت نه بهر کړی دی. ملک را از این سخن تبسم آمد و گفت. پادشاه لره د وزیر د دې خبرې نه خنده ورله، یو قسم مسکې شو، وی ویل عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. عاقبت انجام کار با گرگ زاده چې د گرگ نه پیدا شوي د لیوه نه یا د شرمخ نه گرگ شود، هغه به لیوه کیږي. اخر انجام د لیوه بچی به لیوه کیږي. گرچه با آدمی بزرگ شود، اگر چې دا د انسان سره لوی شي. دا بعضې خلک د تی په کسرې سره وي عاقبت گرگ زاده گرگ شود، خو داسې صحیح دی عاقبت گرگ زاده گرگ شود. انجام با دا لیوه بچی لیوه کیږي اگر که انسانانو سره لوی شي. سال دو برین برآمد. کال دو په دې باندې تیر شو. دا وزیر او پادشاه چې دا کومه مکالمه وکړه، د ورته پادشاه ورته دا شعر وویل چې د لیوه بچی به آخر لیوه کیږي. په دې باندې کال دو تیر شو. طایفه او باش محلت درو پیوستن. یو ډله دا لوپرانو دا محلې د سره پیوست شو، د هلک سره مرګري او لوپران
چرسیان مرسیان ورسره ملګري شو په لاره ملګرتیا ورسره شروع کا لوپران و اقد موافقت بستن او دا غوټه د موافقت او تړله غوټه کړه خپلو کې موافق شو یو مشوره وکړه وغیله غوټه ورکه خپلو کې دغه وکړه معاهده وکړه تا به وخت فرصت وزیر و هردو پی سره شرابی کوش په وخت د موقع کې د موقع سارله چې دا زامنې مو او داسې یو موقع ورغله په دا دوه زامنې مولا مړ کړه وزیر یې مړ کړ و نعمت بې قیاس برداشت او بیا اندازې دغلته چې څومره مال دولتو د دیو په کور کې ټولې اوچت که و در مغاره دزدان بجای پدر بنشست او مپق غار د غلو کې په ځای د پلار باندې کېناستو و عاصي شو د ګناهګار شو ولې چې دیو خو پلار وجلی او نور به تره یا د خاندان هر څوک چې دیو غلو کې خو دا خو ګروپ و د ده به پکې څوک پلار به او تره به او ماما به ورسې چې بدل یې ترې واخیسته وزیر یې مړ که الان کې دی دغه وکړه هغه بدل یې ده نه واخیسته ښه و عاصي شو د ګناهګار شو ولې چې د نورو په مرګ کې خو وزیر دغه وکنه رای شامله وه چې د ده د پلار او نور یې وجله ملک دست تحسر بدندان گرفت و گفت پادشاه لاس د افسوس او د ارمان په غاښونو کې ونیو داسې لاس یې وچیچلو پخوا به حیرانتیا وه که خلکو لاس چیچلو و گفت و وی شمشیر نیک زیاهن بد چون کند کسی ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس باران که در لطافت طبعش خلاف نیست باران که در لطافت طبعش خلاف نیست دواړه تلفظ سیدی زبر زیر په دواړه لطافت کې او په خلاف کې در باغ لال روید و در شور بوم خس شمشیر نیک زیاهن بد چون کند کسی نیک تورا خطورا اصلی تورا با د بد وسپنه څنګه څوک جوړ کی د وسپنې چې کم فطرت دی که دیسی او بیکاره و دغه برز یو که خټه اصلي وي وسپنه ښه نو اصلي توره به ترې جوړه شي همدغسې ناکس به تربیت نشوه دی حکیم کس ناکس به په تربیت سره ای حکیمه کس جوړ نشي بعضې نالایقه یا پس فطرته چې هغه فطري طور او جبلي طور هغه نا اهل خدای پیدا کړي دا به په تربیت سره به دا نه سړی به ترې جوړ نشي باران کې در لطافت طبعش خلاف نیست باران چې په طبیعت دا لطیفوالی او پاکیزګۍ کې هیڅ مخالفت نشته باران لطیف دی او هغه قابل توصیف دی خو لیکن څه چل کوي در باغ لاله رویت په باغونو کې ګل لاله شنه کېږي په ښه ځمکه کې ګلان زرغونی و در شوربوم په خورزار ځمکه کې څه دا کوي خس نه څه مراد دی خارو خشاک غنی خشاک یا درب دی پالتو دغه ته څه وایه خس وی او خس دا پست او فرمایه خلکو تم وی خسانې جمع ده ناکس رزیل دی تم څه وی خسیس یا خسانې جمع شوه خو دلته مراد څه دی شعر کې در شور بوم او بل بعض خلک دا داسې وی در شور بوم خس نو دا غلط وی بوم خس نه دی دا بوم د شوره سره لګېدلی شور بوم څه معنا شورزار ځمکه خس په شور بوم کې څه شنه کوي شوره ځمکه کې خس شنه کوي خس نه مراد که ګیالی که دربتیلی خس خشاک تم وی پالتو غونتې بوټي ته وی چې قابل سوخت وي صرف سوځول پخه راځي نور ته فایده نه اوچتېږي میوه نه کوي زمین شور سنبل بر نیارد درو تخم و عمل ضایع مگردان نیکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن بجای نیک مردان زمین شور سنبل بر نیارد خورز مکبا سنبل زرغون نکی روچت نکی د سنبل ګلونه درو تخم و عمل ضایع مگردان په دې کې تخم او عمل کار او کوشش مضایع کوه دلته بعضې خلک دا غلط وایي داسې وایي درو تخم عمل ضایع مگردان داسې نه دی
دې منځ کې به ووایئ او معنا یې دا شوه د رو تخم دا کم تخم چې ته شیندې چې کله راشین نشي تخم هم ضایع شو کنه او دا تخم چې ته شیندې او کار کې ځمکه نرمه یا اوبه ورکې نو تخم هم ضایع شو عمل ستا د عمل کار او کوشش وي دا دواړه مه ضایع کوه دا ډېر خلک څنګه وایي د رو تخمې عمل دلته وو نشته ما پکې ولیکلو مثال کنه دا خو به تاسو دغه صحیح کوئ په دې کې تخم او کار مه ضایع کوه نیکویی با بدان کردن چنانس یا چنانس دا دواړه صحیح دي نیکویی با بدان کردن چنانس نیکی د بدو کولو سره دا رنګ ده داسې د څنګه ده کې بد کردن بجای نیک مردان لکه نیک مردانو او صالحانو سره چې بد کې د بدو سره چې نیکی ښېګړه کې نو د دې داسې مثال دی لکه نیکانو سره چې بد کې ولې دغه رزیل او بد سړی همدا صالحانو له به نقصان ورکوي او بد به کوي هغوی ته به اذیت رسوي نو داسې یو قطع طریق غل ډاکو رهزن چې سبا د لاسه نور خلک وجلی کیږي او په خپل مال یې وجني د سره نیکي مه کوه ته د شریف او وسیلو خلکو سره بد کې چې ته نه وجنې او ژوندی پرېږدې قطع طریق او ډاکوانه چې هغې نه د چا په مالي لکې نه د چا په ناموس او نه د چا په سره وجود باندې وجنیم دا درس دلته کې ختمو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد واله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین